کرخې څوک د بدنامۍ په ځوانۍ را نه کاږي کرخې څوک د بدنامۍ په ځوانۍ را نه کاږي معذوره پلار ځکه لور په پنجابي خرڅوله او سلګو کې ویل چې دا مې ګور کپنو سلګو کې ویل چې دا مې ګور کپنو کونډې زرګر باندې ټیکه چې د تندي خرڅوله او چا قرض ورنکړو شو مایوسه بله لارې نه وه ګرده په خان د دارو له یو بچي خرڅوله مایوسه ولې شوې د کتابونو په سیزلو باندې ولې مجبوره شوې طیب ترنابال صاحب دا خلک اوري خو دوی په غوږونو کې د بې حسۍ مالوچ ورکړي دي معاشره خو ډېره زیاته غمجنه ده بس وینې دي د بارودو لوګي دي ستا په شعر کې هم دغه حال دی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سنګرخان ما په یوه داسې معاشره کې اوسیږو چې په نوم باندې پښتانه یو مشران هم د پښتنو د ترقۍ ډېرې غټې دعوې کوي خو بیا هغه خلک د دې معاشرې چې کم د پښتو ادب لپاره د پښتو شاعرۍ لپاره بې سازو سامان لګیا دي په خپل لنډو تنګو وسایلو کې د دې ژبې لپاره کار کوي شعر لیکي او دغه په خپلو هلو ځلو په خپلو کوششونو یې دغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده نو دغه خلک نن د خپلې شاعرۍ چې ویني ورته مرحوم ایوب صابر صاحب ویلي دي چې د زړګي چې ویني وسوسو بیت شي زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه شاعرانو چې د خپلو وینو نه خپل غزلې او خپل نظمونه لیکلي وي هغوی دغه نن سیزي څه وجه ده نن چې ما سره دا کم شاعر ولاړ دی طیب ترنابوال یو ډېر تکړه شاعر دی په شعر کې د خپلې معاشرې په حقیقي معنو باندې عکاسي کړې ده د هغه معاشرې خوښې ناخوښې تصویر کړي دي او د وجود دغه خپلې وینې د پښتو ادب ته وربخلي دي مایوسه شوی دی بیا خوددار انسان دی د پښتو ادب خپله شاعري خرڅه کړې نه ده په دغې باندې پیسې اسره کړي نه دي راغلی دی د شب قدر په بازار کې ځان لا دا یو ورکوټه شان هوټل کولاو کړی دی چې کلام یې تاسو واورئ او بیا د خوددارۍ ته وګورئ او بیا د دې کاروبار ته وګورئ تاسو خپله باندې بیا فیصله وکئ طیب ترنابوال صاحب یو ورکوټی سوال درنه کومه مایوسه ولې شوې د کتابونو په سیزلو باندې ولې مجبوره شوې بسم الله الرحمن الرحیم سنګر صاحب اول خو ته هرکلی وایم ستړي مه شي او ډېر انتظار هم وکړو مننه هم کومه چې د دونه لرې ځای نه راغلي موږ له وخت راکړو خو د ژوند مصروفیت داسې دي چې تاسو لم ډېر کړاو درکړو انتظار هم ډېر وکړو د کتابونو په اړه خو به زه ډېر ووایم چې ملګري زما نه زیات تر همدا سوال کوي ما کتابونه د خپل ځان دپاره نه دي سیزلي چې یاره زه پرې مخکې لا نړم یا زما پرمختګ ونه شو دغه هېڅ قسم مطلب زما نه دی حالانکې سبجان له راغلی و ما نه یې مرکه کړې وه او د هغې نه بعد ما ته مکمل لکه چې داسې د بار ملګري مسافر کوم دلته زما د نوکرۍ زما د ویزې د هر څه خبرې وکړې تا چا نه پیسې قبولې کړې نه دي بلکل د هغې ډېره مننه کوم د هغې د مینې خو زما زیات تر خفګان په دې راځي چې زموږ دا پښتانه خلک کم دي ورځ تر ورځه ښکته روان دي نه زموږ په ژړا په چغو په سرو نه په څه باندې نه د مخکې کم همکاران چې دي د دې د هغې څه غم نه کوي نو حالانکې چې خپل زندګۍ ته وګورو چې موږ دا کړم یې وینو روزانه دا وړو قلم له دې خلکو ته یې وایو خو په هغې مخکې څه کار نه کېږي طیب ترنابوال صاحب دا خلک اوري خو دوی په غوږونو کې د بې حسۍ مالوچ ورکړي دي یو شاعر له نه دي په کار چې هغه خپل اواز خپل ژوند د هغه خلکو د وجې نه اوسیزي خاموش کي چې هغې په غوږونو کې د بې حسۍ مالوچ پراته وي او نه اورېدل غواړي موږ به همدغه شانته کې د خپلې هلې ځلې خپل هغه صلاحیتونه چې خدای پاک موږ ته رابخلي دي دا یو نعمت دی او دا به موږ همدغه شانته کې جاري ساتو راځم د شعر طرف ته طیب ترنابوال صاحب دا راته ووایي چې کوم قسمه شعر دی لیکلی دی روماني شعر دی د هغې نه علاوه د ولس د ستونزو بار بار ذکر کوي کوم قسمه شعر دی یاره جیبه زه چې کله نه په ښه بده پېښ شوی یم او
د معاشرې باندې مې نظر شوی د هغې نه بعد مې رومان ډېر کم لیکلی دی او د دې قام عکاسي مې خوښه ده چې بلې کوي هم او پخپله هم. ټیک ده. نو څنګه عکاسي زمونږ قام خو وګیم په جنازو چتولو باندې ستړي شوي، لاسونه هم په قبرونو باندې په خاورو پاچولو باندې ستړي شوي دي، ملاګانې هم غمونو ماتې کړي دي. معاشره خو ډېره زیاته غمجنه ده، بس وینې دي د بارودو لوګي دي. ستا په شعر کې هم دغه حال دی؟ بلکل جی، دا یوازې زمانه چې کوم په دې پښتانه خوره میني هر یو شاعر لیکوال به همدغه حال وي. کوشش هم ډېر به کوو چې دغې تصویر نه ځان یو سایډ ته کړو، موږ هم پې ځان خپل سترګو باندې پردې راواچو، ځان پړونکو دغه تصویر ونه ګورو ځکه چې ډېر زیات غمجن دی، ډېر زیات درد دی پکې. خو بس ووایه راته دغه تصویر راته بیا نه مخې ته که. بس چې څه راته یادېږي خواره واره شعرونه به ته ووایم چې څه ولیکم زه د نوي کال په کتابونو کې، څه ولیکم زه د نوي کال په کتابونو کې، خپلې ریښې ګریوان که ستا زوړ شال په کتابونو کې، نیمې پاڼې نه لري دا جي ځکه نالیقه یم، کال په کال پیل کېږم د سوال په کتابونو کې. نیمې پاڼې نه لري دا جي ځکه نالیقه یم، کال په کال پیل کېږم د سوال په کتابونو کې. اسانه نه وه چې خوښه د زړګي خرڅوله، اسانه نه وه چې خوښه د زړګي خرڅوله، پردي وطن باندې ځواني او لیوني خرڅوله. اسانه نه وه چې خوښه د زړګي خرڅوله، پردي وطن باندې ځواني او لیوني خرڅوله. کرښې یې څوک د بدنامۍ په ځوانۍ را نه کاږي، کرښې یې څوک د بدنامۍ په ځوانۍ را نه کاږي. معذوره پلار یې ځکه لور په پنجابي خرڅوله. او سلګو کې یې ویل چې دا مې ګور کپن و، سلګو کې یې ویل چې دا مې ګور کپن و، کونډې زرګر باندې ټیکه چې د تندي خرڅوله. سلګو کې یې ویل چې دا مې ګور کپن و، کونډې زرګر باندې ټیکه چې د تندي خرڅوله. او چا قرض ورنکړو شو مایوسه بله لارې نه وه، چا قرض ورنکړو شو مایوسه بله لارې نه وه، ګرده په خان د مور دارو له یو بچي خرڅوله. چا قرض ورنکړو شو مایوسه بله لارې نه وه، ګرده په خان د مور دارو له یو بچي خرڅوله. ګرده په خان د مور دارو له یو بچي خرڅوله. او مخ ته یې څادر ونیوه شا یې کړل او ویې جړل، مخ ته یې څادر ونیوه شا یې کړل او ویې جړل. په تربور ځمکه مجبورۍ نه یو سړي خرڅوله. بچی ستا قلم کتاب او د بستې دپاره، بچی ستا قلم کتاب او د بستې دپاره، خلکو سیالي اغشته او ما به مې سیالي خرڅوله. تویي به چا ورته په سر باندې لاس کېنښوده، یتیم جړا هم په اختر هم په سپرلي خرڅوله. او دغه څو شعرونه نور چې په وینو سره ده لیونی مړه ده، په وینو سره د لیونی مړه ده، د ګل په خوا کې لولکۍ مړه ده. لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، څو کاله مخکې مې بیا مړه ده. لا د کفن قرض مې خلاص کړی نه دی، څو کاله مخکې مې بیا مړه ده. حاجي صاحب ما چوه دارو په فصل، وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. حاجي صاحب ما چوه دارو په فصل، وړو بچو سره مرغۍ مړه ده. هغه سورکې چې ورکړې وه مور، هغه جینۍ په تېزندۍ مړه ده. هغه سورکې چې ورکړې وه مور، هغه جینۍ په تېزندۍ مړه ده. دومره غربت مایوسه کړی یم چې، دومره غربت مایوسه کړی یم چې، اوس مې جذبه د زندګۍ مړه ده. طیب غزل ولیکي ساندې ساندې، توی به غزل ولیکم ساندې ساندې، زما سندره د سیالۍ مړه ده. د نعیم ملګري چې کوم د کیمرې په شا دی، د هغه په غوښتنه دوباره یو څو شعرونه په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي، په غریبۍ کې را سره دغه رشتې پاتې دي، یو مې غربت بل په اوږو مې پرښتې پاتې دي. دا چې د کاره ستړی راشم او بیګارې کوم، د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي. دا چې د کاره ستړی راشم او بیګارې کوم، د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي. دا چې د کاره ستړی راشم او بیګارې کوم، د دې سړي را باندې لږې شان پیسې پاتې دي. چا راله اغوستې وي خو بیا هم د پیسو له وجې، چا راله اغوستې وي خو بیا هم د پیسو له وجې، زما درځي سره د تېر اختر جامې پاتې دي. او دغه ملګري د فرمایش هغه غزل درته وایم چې زمانه یې هم سم د ملنګۍ تصویر جوړ کړی دی، په زړه چې مې د هغه لیونی تصویر جوړ کړی دی.
دا یو راته د مرګ کار یو بل د ژوندانه تصویر دا یو راته د مرګ کار یو بل د ژوندانه تصویر د غشي نه یې مخکې د اوسې تصویر جوړ کړی دی او میراث کې سپاره قلم پټکې راته پرېښودي دي میراث کې سپاره قلم پټکې راته پرېښودي دي ماله مې بابا د زندګۍ تصویر جوړ کړی دی او د اوښکو ډکې سترګې غریو نیولې او موسکی ده د اوښکو ډکې سترګې غریو نیولې او موسکی ده چا کونډې له د اختر د خوشحالۍ تصویر جوړ کړی دی او په مینه مې قایله شوه که دا یې نظر ماتې دی په مینه مې قایله شوه که دا یې نظر ماتې دی مخل کې زما د غریبۍ تصویر جوړ کړی دی تویی به تا په سر وکه زما نامه لیکلې ده ما هم ستا د چنار ځوانۍ تصویر جوړ کړی دی ما ورله ځای د زړه کعبه کې جوړ کړو هغه تصویر ځان له ګلجه کې جوړ کړو تعلیم کوم د بدامنۍ دور کې ځان له قلم مې تماچه کې جوړ کړو او لاره دې ورانه کړه پټي د پاره اجي صاحب کور د مقبره کې جوړ کړو زمونږ جوړ نوم غریبۍ وران کړو تاسو وران نوم په پیسه کې جوړ کړو ما نه مثال زما د مینې غواړي د شګو کور مې زلزله کې جوړ کړو ربه دوزخ مې په قیام کې ولیده راته جنت ته په سجده کې جوړ کړو او تویی به سلې له یارانو پټوم قبر له ځای مې په کوټه کې جوړ کړو ټیک ده طیب صاحب ډېره مننه خو تا ووایي چې حاجي صاحب په کور کې په مقبره کې کور جوړ کړو نو دغې باندې هم څه شعرونه ولیکه چې د کومو خلکو د مقبرو د پاسه مارکیټونه جوړ کړل دغې باندې هم چېرته کې څه ولیکه انشاءالله